ساتھ دا مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی بھی پری کی محسن داور صاحب مرکزی آرگنائزر یا چیئرمین، جمیلہ گیلانی اسپوکسمین اور مزمل شاہ مرکزی سیکرٹری جنرل یا ڈپٹی آرگنائزر فرائض بات آگا پوری سر انجام کری تر کم وقت پوری چمج پانچ کنونشن تزو اور جو منتخبہ کانگرہ پر مرکزی ایگزیکٹیو اور مرکزی ادارہ ٹاکی اس مکرم چیئرمین صاحب کا درخواست کو شدید تاستا مزید پردیش کی بادی بریفنگ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ٹول ناول خو اردو میں بتائیں تو دا پختو والا بس کئی شاہ. سب سے پہلے تو آپ تمام ساتھیوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد جس طرح مزمل بھائی نے اناؤنس کیا کہ ایک نئی سیاسی پارٹی کی بنیاد نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، اور یہ جو بیک گراؤنڈ پر آپ جھنڈا دیکھ رہے ہیں کالا اور سرخ، اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ہماری پارٹی کا نام ہے. اور کافی عرصے سے ہم اس پہ صلاح و مشورہ کر رہے تھے. ایک لمبی کنسلٹیشنز اس پہ ہم نے کی. پچھلے سال سے ہم مختلف سطح پر اس کے لیے میٹنگز کرتے آ رہے ہیں، اور ساتھیوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد پھر پاکستان کے مختلف شہروں میں، صوبوں میں، وہاں کی تفصیل دورے کے بعد آج ہم نے ایک بنیادی ڈھانچے کا اعلان کیا جو ایک عبوری ڈھانچہ ہے، جو کہ ایک آرگنائزنگ سیٹ اپ ہے، جو کہ پھر آگے مستقبل میں صوبائی یونٹس میں اپنے صوبائی جو یونٹس ہیں اپنے عبوری آرگنائزنگ وہ تشکیل دیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ صوبائی یونٹس ضلعوں کے سطح پر اپنی یونٹس تشکیل دیں گے. پھر ضلع ظاہر بات ہے پھر یونین کونسل لیول تک جائیں گے، آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل دیں گے، اور پھر وہ آرگنائزنگ کمیٹیاں آگے پھر ممبرشپ ڈرائیو کریں گے، اور ممبرشپ ڈرائیو کے بعد پھر یونٹ سے لے کر یونٹ، پھر ڈسٹرکٹ، پھر صوبے، پھر مرکز تک ایک جمہوری عمل سے ایک نئی سیاسی تنظیم اور جو ہمارا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا. بنیادی طور پر اس مقصد وہ تو ہمیں اپنا منشور آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن بنیادی طور پر جو ضرورت اس کی اس لیے پیش آئی کہ پاکستان پھر خصوصاً ہمارے خطے میں یہ پر ہمارے پختونخوا کے جتنے بھی یہاں پر سیاسی ورکرز ہیں وہ ایک خلا قسم کی محسوس کر رہے تھے ایک جمہوری قوم پرست سیاسی جماعت کے لیے، اور وہ ایک ایسی جماعت جو جمہوری بنیادوں پر قائم ہو اور جو فیصلہ سازی کا عمل جس میں مکمل طور پر جمہوری ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اکثریت جو ڈرائیونگ سیٹ ہو وہ نوجوانوں کے ساتھ ہو. ہمارے مشران ہیں یہاں پر، ہمارے ساتھ بشیر مٹا صاحب موجود ہے، یہاں پر لطیف تعالی موجود ہے، یہاں پر احمد جان صاحب موجود ہیں، اور یہاں پر افرا صاحب خٹک صاحب، جمیلہ گیلانی صاحبہ، بشرا گور صاحبہ بھی ہے یہاں پر، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو یہ مشران بھی بالکل وہ ہماری اس تحریک کا بنیادی حصہ ہے. ان کی گائیڈنس ہمارے ساتھ ابھی تک بھی رہی ہے، اور مستقبل میں بھی ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہمیں رہے گی. کافی انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اپنے تجربے کا جو نچوڑ تھا وہ ہمارے سامنے انہوں نے رکھا تھا، اور قدم قدم پر تقریباً ہر موڑ پر ان کی رہنمائی ہمیں حاصل تھی، اور مستقبل میں بھی ان کی رہنمائی ہمیں حاصل رہے گی. بنیادی طور پر جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں پر 64% کی آبادی تقریباً ہماری نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو یہ ہمارے جو
नौजवान तबका है उनको हमारी पॉलिटिकल जो स्क्रीन है उसमें उतनी उस जितनी नुमाइंदगी अभी तक मिली नहीं है। ज़मानी जमा खर्च शायद बहुत सी सियासी जमातें करते आ रहे होंगे, लेकिन हकीकत में उनको अभी तक वो ड्राइविंग सीट यहाँ की यूथ को नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। दूसरी बुनियादी चीज़ यहाँ पर बदकिस्मती से और हमारे मुल्क में जो जमहूरियत जो पनप नहीं रही उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी अपनी सियासी जमातों में भी जमहूरियत नहीं है और नस्ल दर नस्ल बात चलती रहती है। तो ये एक बुनियादी एक इनिशिएटिव है हमारा जिसमें हम किसी एक जमहूरी इदारे का क़याम अमल में ला सके जहाँ पर फैसला साजी प्योरली जमहूरी बुनियादों पर हो। इलेक्टेड जो मरकजी कौंसिल होगा, यहाँ पर जो आइन में जो कमी बेशिया होगी, जो फाइनल ड्राफ्ट होगा वो वही जो इलेक्टेड कौंसिल हमारा मरकजी सामने आएगा, वो जो लीडरशिप अपने लिए मुंतखब करेगी वहीं पर इस तहरीक की मुस्तकबिल में लीडरशिप होगी। वो जो मंशूर इस तहरीक के लिए ज़ाहिर बात उसको अमली शक्ल देगी वहीं पर इस तहरीक की का मंशूर होगा मुस्तकबिल में। फिलहाल ये चंद बुरी दूसरी चीज़ जिसको मैं ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर खटक साहब ने अपनी तकरीर में भी इसका जिक्र किया कि हमारी सियासी जमातें, मैं ज़्यादा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों पर तरकीद नहीं करना चाहता, लेकिन अलमिया यह है चूँकि सियासी जमातों में वो फैसला साजी के जो अमल है, आप मोरसियत को एक तरफ रख के वो भी इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो फैसला साजी का अमल है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, वो बहुत वो उसमें हमें वो जमहूरियत नज़र नहीं आती। तो जिसकी वजह से या एक फ़र्द या अफराद अगर किसी मसलहत का शिकार हो जाते हैं तो पूरी की पूरी जमात या पूरी की पूरी सियासी तहरीक ही फिर मसलहत का शिकार हो जाती है। तो बुनियादी तौर पर हमें एक जमहूरी ढांचे की ज़रूरत है जो आने वाले वक्तों में इस खित्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जो एक नई जंग की तरफ ऑलरेडी हमें धकेल दिया गया है, इस मौजूदा माहौल में हम किस तरह कर सकते हैं कि अपने कौम और अपनी इस मिट्टी का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ज़ाहिर बात है वो एक फ़र्द का काम ना है, ना वो एक ना चंद अफराद का काम है, ये पूरी एक तंजीम ही इस तरह का इसमें कोई मुस्बत किरदार अदा कर सकती है और उससे कोई पॉजिटिव आउटकम उससे आ सकता है। मैं अपने जो हमारा मंशूर है उसकी चंद जो बुनियादी पॉइंट्स जिस पर हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें वक्त के साथ साथ इसमें ज़ाहिर बात है मज़ीद इजाफा भी होता जाएगा और इस पर मज़ीद आगे में मुस्तक़बिल में डिबेट भी होगी। तो इस मंशूर का मकसद एक मुनसिफाना, पुरअमन, रवादारी रखने वाला इंसान दोस्त माशरा कायम करना है जिसके अंदर शहरियों को जिंदा रहने का हक और बुनियादी आज़ादियों से फ़ायदा उठाने का हक हासिल हो, जिसमें आज़ादी और इज़हार राय, अंजुमन साजी, कानून का तहफ़्फ़ुज़, ज़ाती और इज्तिमाई मलकियत की हिफाजत और कुदरती वसाइल पर हक को ख़ास अहमियत हासिल हो। तमाम शहरियों को यह हकूक़ इनकी कौमियत, जिन्स, मजहब, तबके, फ़िरके और रंग से बाला तौर पर हासिल होने चाहिए। बुनियादी उसूल हम एक सेकुलर वफाकी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम को फ़रोग़ देने पर यकीन रखते हैं। रियासत तमाम मज़ाहिब और अकायद को बिला तासुब व इम्तियाज़ मुदाखलत, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात बहम पहुँचाएगी। रियासत और हुकूमत के इख्तियारात मुतलक नहीं होंगे और वो आइन के तहत शहरियों के बुनियादी हकूक़ के एहतराम के पाबंद होंगे। इस हकीकत का इदराक करते हुए कि पाकिस्तान का आइन अददी अक्सरियत वाली जमहूरियत पर मबनी है, मरकजी कंट्रोल की तरफ मायल है और आबादी की अक्सरियत रखने वाले सूबे कौम को नामुतनासिब इख्तियारात देता है, जिसकी वजह से बलिहाज आबादी अक़लियती सूबों कौमों के हकूक़ पामाल होते हैं और इस सूरत हाल का अजाला करना लाजमी है। पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी, कसीरुल लिसानी, कसीरुल सकाफती और कसीरुल मजहबी मुल्क है जिसमें तारीखी शनाख्त और एहसास रखने वाली इकाइयाँ शामिल हैं जिनको समझना और तस्लीम करना लाजमी है। हमारी पार्टी तमाम सूबों अक़वाम के माबैन एक नया इमरानी मुआहिदा तय करने की जदोजहद करेगी जिसका मकसद मसावात की बुनियाद पर एक अदल व इंसाफ वाले निज़ाम का क़याम होगा और जिसमें सियासी इत्तिफ़ाक़ राय के ज़रिए इख्तियारात की तकसीम और एक आदम मरकजियत रखने वाले एक ऐसी वफाकी निज़ाम को वज़ा किया जाएगा
जो अपने तमाम कुदरती इंसानी और मालियाती वसाइल पर आवाम की हक मलकियत को तस्लीम करेगा। हम एक हकीकी वफाकी जमहूरी निज़ाम की तरफदार हैं जिसमें मरकज़ के पास सिर्फ 4 महकमे यानी खारजा अमूर, करेंसी, दिफा और बैनुल सूबाई मवासलात के इख्तियारात हासिल होंगे या दीगर ऐसे इख्तियारात जिनकी मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसिल में वफाकी वहदतें देंगी। बाकी सारे इख्तियारात आइन के रूह और अल्फाज और रूह के मुताबिक सूबों को तफवीज़ किए जाएंगे। पाकिस्तान का आइन जमहूरी निज़ाम और जमहूरी सियासी अमल के गैर मुंतखब ज़ेली नौकरशाही के इदारों की तरफ से ख़तरात का शिकार है। हमारी पार्टी सिविलियन आइनी बलादस्ती पर यकीन रखती है। वो फैसला साजी और मुक़तदरा के इख्तियारात पार्लिमान और इसके मुंतखब करदा हुकूमत को मुंतकिल करने का अहद किए हुए है। 18वीं तरमीम इस सूबाई खुद मुख्तारी की जानिब पहला तारीखी कदम है जिसका बहुत पहले वादा किया गया था और जिसका बहुत देर से इंतजार हो रहा था। पार्टी खुद इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर आमद करने की पाबंद समझती है और इस अमल को आगे बढ़ाएगी। यहाँ पर यह चीज रुकेगी नहीं। पार्टी मुल्क के अंदर बोली जाने वाली तमाम बड़ी जबानों को कौमी जबानें बनाने के हक में है और इनको आइन के जरिए से बराबरी की हैसियत देने की जिद्दोजहद करेगी। पार्टी उर्दू के मुल्क में राब्ते की ज़बान की हैसियत को तस्लीम करती है, कौमी ज़बान नहीं है। पार्टी तमाम अक़वाम की हक़ खुदरादियत को मानती है और इंसानी हुकूक के सारे बैनुल अक़वामी मिसाकों और माहिदों को तस्लीम करती है जिस पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं। हमारी पार्टी ख़वातीन के ख़िलाफ़ हर किस्म के इम्तियाजी सलूक, कवानीन और तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए जिद्दोजहद करेगी। हमारी पार्टी हर किस्म के इम्तियाजी कवानीन और ज़ाब्तों का खात्मा करने के लिए राय आमा को हमवार करेगी। पार्टी मुल्क के तमाम शहरों को लिखाने पढ़ाने का अहद करती है और बच्चों को इनके मादरी ज़बानों में मुफ्त तालीम दिलवाएगी। बच्चियों की तालीम की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। पार्टी सालाना मुल्क की बजट का कम से कम 4% फौरी तौर पर तालीम पर खर्च करने का वादा करती है। पार्टी मुल्क के वसाइल को खर्च करने की तरजीहात पर नजरसानी करके गैर पैदावारी अखराजात का खात्मा करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल तालीम, सेहत और इंसानी तरक्की पर खर्च करेगी। देहाती और शहरी मेहनतकशों की कम अज़ कम तनख्वाह और उजरत को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से इस तरह नक्की किया जाएगा कि एक में इजाफे के साथ दूसरे में खुद ब खुद इजाफा हो सके। पार्टी माशी खुद किफालत और तरक्की को मुल्क की आज़ादी के लिए नागुज़ीर समझती है। रियासत की माशी पॉलिसियों का बुनियादी मकसद माशी तरक्की के साथ साथ अवाम की अजीम अक्सरियत को गुर्बत से निकालना होना चाहिए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और सनतों को फ़रोग़ देने के लिए ख़ास तदाबीर इख्तियार की जाएंगी और बेरा वास्ता डायरेक्ट तरक्की पसंद टैक्स की पॉलिसी अपनाई जाएगी। हमारी पार्टी मुल्क की आबादी की अक्सरियत यानी नौजवानों को सियासत, रियासत और समाज की फैसला साजी में इनका जायज़ रोल दिलाने के लिए सियासी, समाजी, मुआशी, आइनी और कानूनी हिकमत अमली तश्कील देगी। मुल्क के लिए एक आज़ाद खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाएगी जिसका मकसद दीगर अक़वाम और ममालिक के साथ पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर ज़िंदगी गुजारना होगा। बड़ी ताकतों के फ्रंट लाइन रियासत का किरदार तर्क करेंगे और तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ मसाइल के पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने, खुशगवार ताल्लुक़ कायम करने और इलाकाई माशी तावन के बढ़ाने की पॉलिसी को अपनाया जाएगा। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की पॉलिसी बदल कर के साथ मुतकाबिल एहतराम के बुनियाद पर दोस्ताना और ताल्लुक़ तश्कील दिए जाएंगे और दोनों ममालिक के अवाम बिलखसूस पश्तून अफगान अवाम को अपने सकाफती और माशी ताउन के ताल्लुकात बरकरार रखने और बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। एक सेकंड मैं थोड़ा पश्तो में भी ये सारा क्योंकि बाज़ हमारी मीडिया आउटलेट्स वो पश्तो में है तो मैं नहीं, आप उर्दू में है लेकिन मुझे पता है कि वो आप लोगों ने कितना चलाना है। मैं पश्तो भी ऑडियंस भी ज़ाहिर है बात उनके लिए भी एक बात मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस बुनियादी तौर
د نن د کم غورځنګ بنیاد چې مونږ کېښودو د دې دپاره د ډېر وخت نه سلاګانې شروع وی او ضرورت د دې ځکه پېښ شو چې مونږ دا ګڼله چې په دې وطن کې د قام د تحفظ دپاره د قام د ژغورنې دپاره یو جمهوري تنظیم خلا ده او د هغې ضرورت دی. نو هغې دپاره مونږ مشورې وکړې مشرانو سره تقریبا د پښتنو هر ښار ته هرې تپې ته هرې صوبې ته مونږ لاړو. په پاکستان کې شرط هم پښتانه مشته دي تقریبا هر ځای کې مونږ هغې سره لیدل کتل وکړل. بهرحال نن مونږ د دې یو بنیادي ډانچه یې ښودې ده یو ملګرو سره په سلا باندې یو مرکزي ارګنایزنګ کمیټي وټاکله شوه. د هغه ارګنایزنګ کمیټي مقصد به دا چې هغه به په صوبو کې بیا ارګنایزنګ کمیټي ټاکي هغه صوبې به بیا ضلعو ته ځي ضلعې به بیا یونټو ته ځي د یونټو نه بیا ممبرشپ کېږي هغه ممبرشپ به بیا د لاندې نه یو منتخب تنظیم مخې ته راوړي او هغه به بیا د یونټو د ضلعو د صوبې بیا د مرکز انتخاب کوي او یو منتخب به سیاسي ډانچه او یو منتخب تنظیم به د قوم ته ورکوي. مونږ دا ګڼو چې په دې موجوده وخت کې د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت خو نه هغې په ټول سیاست باندې خپې راتاوې کړي دي. زما په خیال یو وخت و چې هغې به حکومتونه کنټرول کول اوس زموږ فوج حکومت هم کنټرول کوي اپوزیشن هم کنټرول کوي وابډه هم کنټرول کوي اګریکلچر هم کنټرول کوي. داسې څه پاتې نه دي چې مثال هغې د لاس نه وتي. نو په دې وخت کې د یو جمهوري تنظیم یو ډېر زیات ضروري و چې د وطن په وسایلو باندې د دې د ژغورنو دپاره د قام د ژغورنو دپاره خپله مبارزه وکړي. نو هغې دپاره مونږ د دې تنظیم نن د ارګنایزنګ کمیټې بنیاد یې ښودلو. اکثریت زمونږ د معاشرې تاسو ته پته ده چې د 40% برخه چې کومه ده هغه د ځوانانو ده د هلکانو جنکو د ځوانانو د 40% خو په بده مرغه زمونږ په سیاست کې هغې ته هغه شان نمایندګي نه ده پکار چې څونه د هغې حق جوړېږي. نو دا به بنیادي طور په دې کې سره مشران ناست دي دغه به زمونږ په دې کې رهنمایي هم کوي. خو بنیادي لکه په ډرایوینګ سیټ کې د ځوانانو یو تنظیم دی د ځوانانو یو سیاسي غورځنګ دی. ځوانان به مخ په وړاندې بوځي او په حیثیت یو تنظیم په حیثیت یو تحریک په د دې بنیادي مقصد به دا چې د راتلونکي نسل لپاره او د پښتون قوم لپاره یو اداره جوړه کړي. یو هغه اداره چې مثال د دې وطن ستونزې په هغې باندې په هغې کې بیا ډیبیټ کېدی شي هغه کې بیا هغه د دې مسلو څخه حل راوباسي. دا زمونږ د ګوند منشور دی د ګوند منشور بنیادي څو ټکي چې کوم دی هغه به تاسو په وړاندې کېږدم او د دې باندې بیا مخکې هم خبره کېږي. دا چې کله منتخب تنظیم راشي په دې باندې بیا ډېر بحث کېږي په دې به ډېر ریسرچ کېږي زمونږ په اوبو زمونږ په اقتصاد زمونږ په نورو ډېرو مسلو به بیا تفصیلا هغې کې بیا یو براډ بیس پروګرام راځي. خو فلحال دا یو څو ټکي دي چې هغې باندې مونږ د خپل مزل شروع کوو. د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت لرونکي بشر دوسته معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته به پکې د ژوند کولو حق او د بنیادي ازادۍ نه فایده اخیستلو حق حاصل وي. دې معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازي د قانون ساتنه د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي او د حقوق به هر چا ته د قومیت جنس مذهب ډلې فرقې او رنګ نه پرت حاصل وي. بنیادي اصول موږ د سیکولر او فقهي جمهوري نظام ته په وده ورکولو یقین لرو. ریاست په ټولو مذهبونو عقیدو ته د هر قسم تعصب فرق او لاس وهنې نه پرته ژغورنه او اسانتیاوې ورکوي. د ریاست او حکومت واکمني به مطلق نه وي. دا به د آئین لاندې د خلکو بنیادي حقونو د احترام تابع وي. د پاکستان آئین د دې اکثریت په جمهوریت ډانه د مرکزي گرفت طرف ته مایل دی او د زیاتې آبادۍ لرونکو صوبو او قومونو ته نه متناسب اختیارات ورکړل شوي دي چې له دې کبله د وړو صوبو قومونو حقوق په عمل کېږي. د دې کړکېچ سمول لازمي دي. پاکستان کې ګڼ قومونه ژبې ثقافتونه او مذهبونه دي چې په هغه کې تاریخي پېژندګلو و احساس لرونکي وحدتونه پای په هغې پوهېدل او هغه منل هم مهم دي. زمونږ ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي. په خپلو ټولو قدرتي انساني او مالیاتي شتمنۍ د عوامي
سختنې منلو دپاره سیاسي اتفاق رای په لار د اختیاراتو تقسیم او د عدم مرکزیت لرونکي وفاقي نظام جوړوي. دا ګوند به د حقیقي جمهوري نظام پلوی وي چې د مرکز سره به څلور څانګې بهرنۍ امور، کرنسي، دفاع او د صوبو ترمنځ د مواصلاتو تګ واک وي. دا نوره ټوله محکمې دا به د صوبو یا که نور څه ورته میلاویږي هغه به د مشترکه مفادات کونسل هغې کې کوم وفاقي وحدتونه دي د هغې په اجازه ورکړل کېږي. پاکستان آئین جمهوري نظام او جمهوري سیاسي عمل د یو غیر منتخب شوي نوکرشاهي ادارې لخوا د خطر سره مخامخ دی. زموږ ګوند به په عوامي او آئیني لوړتیا یقین لري. د فیصلې کولو د اقتدار واک په پارلمان او د هغې منتخب دولت ته وسپارل شي. اتلسم آئین ترمیم صوبایي خودمختاري په لور هغه لومړی ګام دی چې له پخوا یې وعدې شوې او کلک انتظار ورته کېدو. زموږ ګوند به په دې عمل کوي او مخ په وړاندې به یې بوځي. ګوند د ملک دننه یو نیکو ملک ګوند د ملک دننه ویونکو ټولو غټو ژبو ته دلته چې څونه هم قامي ژبې دي دا زموږ دا علاقایي نه ده، قامي ژبې دي. دې ته به د قامي ژبو درجه ورکوو. اردو چې کوم ده هغه د رابطې د یو ژبې په طور ګوند مني. د ټولو قانونو د خود ارادیت حق او د بشري حقوق ټوله بین المللي پریکړه او معاهدې چې پاکستان لاس لیک کړی دی مني. زموږ ګوند به د ښځو په ضد ټول امتیازي چلنونه، قانونونه او تشدد ختمولو دپاره هڅه کوي او د دې دپاره رایامه سازي کوي. ګوند د هېواد ټولو خلکو ته د لیک لوست ورکولو عهد کوي. ماشومانو ته به په مورنۍ ژبه وړیا زده کړې ورکوي. د جنکو د زده کړو به خصوصي ډاډګیرنه کوي. ګوند د کلني بچت کم نه کم 4% به په تعلیم باندې لګوي. ګوند به د هېواد د شتمنو په مصرف نظر ثاني کوي. غیر پردواري مصرف زموږ په د ډیفنس چې څونه بجټ څونه حساب کتاب کېږي د دې نه د دې به زیات نه زیات کوشش کوو چې په صحت او په تعلیم په دې باندې ګوند معاشي خودکفالت او پرمختیا د هېواد د ازادۍ دپاره ضروري ګڼي. د ریاست د معاشي پالیسۍ په بنیادي مقصد د معاشي پرمختګ سره سره د خلکو لوی اکثریت د غریبۍ نه راویستل وي. د وړو او منځي پایې کاروبارونو او صنعتونو ته وده ورکولو دپاره ځانګړي ګامونه پورته کېږي او د نیغ په نیغه د ترقي پسند ټیکس پالیسي به اختیار کېږي. زموږ ګوند به د هېواد د آبادۍ اکثریت یعنې ځوانانو ته په سیاست، ریاست او ټولنیزو پرېکړو کې هغه کردار لوبولو دپاره سیاسي، ټولنیزې، معاشي، آئیني او قانوني تګلارې کاروي. د نورو ټولو قومونو هېوادونو سره د دواړه اخیز پرامن ژوند کولو په خاطر به یو آزاده خارجه پالیسي جوړو. ریاست په د لویو قوتونو د ملګرتیا د وړومبۍ صف نه راوباسو. د ټولو ګاونډي هېوادونو سره به د ستونزو په پرامن خبرو اترو حل کولو ژورې اړیکې ساتو او علاقایي معاشي مرستې ته به وده ورکولو پالیسي مزل کوو. د افغانستان په اندروني کړو وړو کې د لاس وهنې پالیسي به بدلوو او د هغوی سره به د یو بل د احترام په بنیاد د ملګرتیا او د ورورولۍ اړیکې ټینګوو. د دواړو هېوادونو خلکو په خاصه توګه پښتنو افغانانو ته به د خپلو ثقافتي او معاشي مرستو اړیکې دوامداره ساتلو او زیاتولو دپاره موقع ورکوو. دا بنیادي یو څو ټکي وو چې د منشور څنګه چې ما مخکې عرض کړو چې دې کې به مخکې مزل کېږي چې کله منتخب او تنظیم مخې ته راشي نو هغې نه پس به بیا په دې باندې بیا تفصیلا دغه کېږي مرکزي کونسل یا سنټرل کمیټي هر رنګ چې ډانچې ته ورکړل شي هغه به بیا حتمي چې کوم زمونږ منشور دی هغه مخې ته راوړي. دا وبري مزل دی په دې باندې جی جی تاسو باندې پی ټی ایم سره مستقبل کې تعلقات څنګه وي او بیا کوم فرض جماعتونه چې څومره دي هغوی داسې اقتدار ته نه دي رسېدلي لکه څنګه چې پکار وو. تاسو سره کوم داسې ایجنډا ده چې تاسو ګوره دا خو دا پهله خبره د پی ټی ایم یقینا د پښتنو
شریکه غورځنګ دی او پښتانه په پی ټي ایم ډېرې لاسته راوړنې شته او یقینا په هر وخت کې موږ د دې د جوړښت حصه پاتې شوي یو. پی ټي ایم موږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریکه جوړ کړی دی، خو پی ټي ایم یو سیاسي ګوند نه دی، د ډېرو سیاسي ګوندونو ملګري په هغې غورځنګ کې شته، اوس هم دي پکې کمه مرسته او کم رول چې د پی ټي ایم سره موږ مخکې وو د هغې نه به زیاته فعاله وي، د هغې نه به کم نه وي. بنیادي په کمو ټکو په 4-5 ټکو چې پی ټي ایم راغونډ شوی و، پی ټي ایم په هغې 5 ټکو باندې چې کم جوړ شوی و هغه بلکل هغه زموږ هم مرام دی، هغه کې به پی ټي ایم سره څنګ په څنګ ګوند ولاړي، هغې کې به هېڅ قسمه کمی بشه نه راځي. دویمه خبره چې تاسو کومه دغه وکړه د کم پرستو جماعتونو، ګوره بنیادي خبره د سیاسي تحریک بنیادي مقصد دا نه ده چې خالي د اقتدار ته ځان ورسوي او دا هم نه ده چې مثال خالي د هغه الیکشن وکړي. الیکشن خپل سیاسي مقصد ته د رسېدلو دپاره یو ټول دی، د نورو ډېرو عواملو سره، د نورو ډېرو وسایلو سره سره، د نورو ډېرو لارو سره سره الیکشن هم یو ټول دی. الیکشن کې ظاهره خبره ده چې د هر عمر د ماشوم نه والا تر بوډا پر هر یو کس په هغې کې انوالو وي. ته کولی شې د الیکشن د لارې خپله سیاسي بیانیه ولس ته ورسوې، ته به د قوم د ښېګړې، د قوم د پرمختګ او د قوم د ژغورنې چې په کم کې په صحیح طریقې سره کېږي موږ به هغه پیغام ورکوو قوم ته، هم هغه به خپله بیانیه ساتو. دا زموږ مقصد نه دی چې موږ دغه بیانیه وساتو چې مثال موږ په الیکشن وګټو، بنیادي به زموږ همدغه وي د خپل قوم د ګټې، د وطن د ګټې، د خاورې د ژغورنې. نور په هغې باندې به موږ تبلیغ کوو، هغه به د الیکشن په شکل کې هم کوو، هغه به موږ د تنظیمونو په شکل کې هم کوو، هغه به د سټډي سرکل په شکل کې هم کوو، هغه چې هر اړخ موږ ته میلاوېدلو، هر ځای موږ ته میلاوېدلو، هر یو آپشن موږ ته میلاوېدو، هغې دپاره به موږ هغه آپشن اپ کوو. زما په خیال خو پی ټي ایم پکار ده چې دې سره نور هم مضبوط شي. پی ټي ایم به دې سره کمزورېږي نه، او ما خو تاسو وویل چې مطلب نور خو به عمل ثابتوي، خو دا چې څونه مشران دي موږ خو خیر بنیادي د هغې په دغه کې وو د شورونه په دې په جوړښت کې، او دلته چې څونه مشران دي عادي فارملي د پی ټي ایم حصه نه وو، خو د دې په سپورټ کې زما په خیال یو څوک هم دلته چې څوک مشران ناست دي په هغې کې شاته نه دی پاتې شوی. که لطیف لاله دی، هره مورچه چې د پی ټي ایم کله هم چې په سخته راغلی ده، نو پی ټي ایم زما په خیال په هره سخته مورچه کې لطیف لاله د غورځنګ رهنمایي کړې ده. دغه شانتې جمیلې بیبي شوه، خټک صاحب شو، بشرا بیبي شوه، یا هلته په جنوبي پښتونخوا کې احمد جان لاله شو، بشیر مټه صاحب شو، چې څونه هم مشران دلته ناست دي فارملي د پی ټي ایم حصه نه، خو بیا هم هر قسم په هر سخت وخت کې دی ملګرتیا کړې وه، او په راتلونکي وخت کې به هم زما په خیال په عمل سره دا خبره ثابتېږي چې ملګرتیا په کوم طریقې سره کېږي. محسن داور صاحب، آپ نے یہ منشور میں جو آپ کا پہلا نقطہ ہے کہ ہم ایک سیکولر وفاقی جمہوری نظام لائیں گے، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر سیکولر نظام یہ تضاد نہیں ہوگا، یا اس کے لیے آپ پاکستان کے نام سے اسلامی کا دیکھیے جی، بنیادی طور پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست اور مذہب کو ہم نے تقسیم کرنا ہے. اب یہ دیکھیں نا، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی جس طرح اپنے لطیف لالا صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پر تو 98% سے زیادہ مسلمان ہیں. کون، اور پاکستان کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ مثال کون سے ایسا کوئی ایسا وہ نہیں آئین قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اتنے 98% مسلم. لیکن بنیادی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طبقے، ہر فرقے، ہر مذہب کو اپنی جو ان کا مذہبی عقیدہ ہے اس کے مطابق اس کو ایکسرسائز کرنے کی آزادی ہو. ریاست اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرے، بلکہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ ریاست اس کا تحفظ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے میں سوال میں جواب دے رہا ہوں نا. آپ نے دیکھا ہوگا چند عرصہ پہلے حیدرآباد میں میرپور کا کم ٹیمپل رحیم یار خان میں ایک ٹیمپل، اور اس طرح کے واقعات ہم
बारहा देखते आ रहे हैं। तो इस पे इन अक़लियतें यहाँ पर जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। उनको ये एहसास दिलाना होगा कि मिसाल आपको अपनी मजहबी आज़ादी यहाँ पर हासिल है। तो बुनियादी मकसद इसका हमारा ये है कि हम ये समझते हैं कि सियासत में तमाम मजहब को आज़ादी हासिल होनी चाहिए, उनको अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक यहाँ पर अमल करने की आज़ादी होनी चाहिए। जी जी داشته پکې خان تابو کتلی نه هغه سوال خو مغه دغه وکړو دا پکې شته دې کې به زه او دغه شته پکې جی ورګه دې سوال نه پوره کی جی ګوره ما خو تاسو ته شروع کوم زه نه غواړم چې دلته په سیاسي دغه باندې په نور سیاسي ګوندونو باندې دغه کومه بنیادي طور مونږ د یو جمهوري سیاسي تنظیم بنیاد ښودی او مونږ به په خپل عمل نه ثابتوو چې دا غورځنګ نه د پښتون قوم په بینیا باندې کمپرومایز کوي نه د قوم په جمهوریت باندې کمپرومایز کوي او په دې کې به هر یو فرد د قوم یو هر یو بچی ته هغه عمره اختیار حاصلي او هغه عمره برخه میلاوي څونه چې په دې کې ماته ده یا مزمل ته ده او یا عبدالله ته ده یا نور مثال د قوم هر یو بچی ته ده مونږ په جمهوري بنیادونو باندې د دې تنظیم بنیاد ښودل شوی ده. نور ستاسو خبره صحیح ده منشور تقریبا چې څونه هم سیاسي ګوندونه ته راواخلې د چا منشور څه داسې بد منشور دی دا مطلب چې تاسو ټول د پیپل پارټۍ نه چې څونه هم سیاسي ګوندونه دي منشور راواله خبره په عمل کې ده چې پریکټیکلی په دې باندې ته عمل څونه کوي او په عملي میدان کې ته په دې باندې څونه قایم پاتې کېږي. دویمه غټه خبره دغه ده چې زمونږ په سیاسي ګوندونو کې چې د کم شي لږ نه ډېر زیات کمی دی هغه دغه دی چې په فیصله سازي کې جمهوري عمل نشته جمهوریت نشته. مونږ دا وایو چې ټیک ته خانداني سیاست هغه کوم سړی جسټیفای کوي شي هغې سړی دا دلیل لري شي چې کچرې په یو فرد کې قابلیت وي نو ظاهره خبره نه ده چې هغه په دې وجه باندې د یو شوقۍ نه لرې شي ځکه چې د هغه پلار په دې باندې موجود و نو زوی ته د موقع نه شي میلاو. که د خپل اهلیت په بنیاد څوک راځي نو سل ځله دې راشي سل ځله دې راشي خو بنیادي خبره دا ده چې کم د فیصله سازۍ فورمز دي په هغې کې جمهوریت پکار دی. مونږ دا ګڼو چې فی الحال مونږ چې کم اندازه ده نو زما په خیال دلته په فیصله سازۍ کې جمهوریت نشته. د کم د لاسه چې مثال که یو فرد کمپرومایز وکړي نو هغه ټول غورځنګ یا ټول سیاسي تحریک څومره سیاسي پارټي دیکھیے جی پی ٹی ایم پر میں نے تفصیل بات کر دی کہ پی ٹی ایم ایک تحریک ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھی موجود ہیں اور پی ٹی ایم کے آئین میں واضح طور پر لکھ لیا گیا ہے کہ جو الیکشن میں حصہ لے گا اور یا کسی اور سیاسی پارٹی کا ہوگا تو وہ عہدیدار نہیں رہے گا. تو عہدیدار تو ہم ویسے بھی نہیں تھے. سپورٹ یا جس طرح میں نے تفصیلاً یہاں پر کہا کہ جن مطالبات کی بنیاد پر پی ٹی ایم بنی یہاں پر ہمارے علاوہ چلو ہم تو اس کا اندرونی حصہ بھی تھے جتنے بھی مشران ہیں انہوں نے ہر فورم پر میرے خیال میں مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے سپورٹ بھی کیا اور آئندہ بھی یہ سپورٹ اسی طریقے سے جاری رہے گی. اور وہ ایک مشترکہ تحریک ہے. سپورٹ پہلے بھی تھی اور اس میں جتنا فعال کردار پہلے بھی ہم نے ادا کیا تھا آئندہ بھی اور وہ ہمارا رہے گا انشاءاللہ. دیکھیے جی ہم تو وہ تو ظاہری بات ہے پی ٹی ایم کا اپنا ایک ڈھانچہ اس میں صرف یہ نہیں بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں تو کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا میرے خیال میں وہ ان کے لیے شاید پاسبل بھی نہ ہو. مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کا ایک مجموعہ ہے تو اور پھر ظاہر بات ہے پھر یہ تو بنیادی طور پر وہاں کا جو ڈھانچہ ہے ان کا وہی اس میں تفصیل لیکن بنیادی طور پر مقصد میرا یہ ہے کہ اس میں تو بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو
جی جی stand up there. د افغانستان چې څومره حکمرانان دي چې طالبانو دا وویل چې موږ دغه ډیورنټ کرښه نه منو او دا ټکه پرې مطالبه کوي. تاسو پارټۍ دغه په حوالې سره څه سټانډ دی؟ داسې ده ما خو تاسو ته ووی چې فی الحال خو دا بنیادي یو څو اصول دي ځکه د خپلو خواهشاتو اظهار درته وکړم چې مطلب د ډیورنټ نہیں وہ پشتو میں سوال تھا نا سوال پشتو میں تھا نو بنیادی طور خبره دغه دا چې د افغانستان مونږ په د خپل منشور کې هم دا خبره کړې ده چې افغانستان مونږ اوس ګڼو چې د پاکستان ریاست کومه پالیسي وه په کومه طریقې سره جرنیلانو په دې باندې د طالب په ذریعه قبضه وکړه د دې خو مونږ په کلکو ټکو غندنه هم کوو او دا په افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټ وشو مونږ دا ورته وایو چې دا په افغانستان په ریاست باندې قبضه شوې ده او د ډیورن لینډ کرښه زما په خیال هغه که په کاغذونو کې څوک هم نه مني خو افغانانو لرو بر افغانانو هغه د زړه نه چرې هم منلې نه ده مونږ په دې کې دا خبره وکړه چې باید پاکستان داسې پالیسي خپله کړي چې په افغانستان کې عدم مداخلت هلته هغې په خپله رایه باندې چې کومې طریقې سره خپل حکومت راولي او خپل جمهوریت په کومه طریقې سره هغې مخ په وړاندې راوسته او د دې چې کوم کار شروع کړی دی یا وکړو په کومه طریقې سره پاکستان طالبان سپورټ کړل او په زور یې د کابل په تخت کېنولو په کابل باندې قبضه وکړه نو زما په خیال دا انتهایي یو نامناسب عمل و او دا به زما په خیال د دې تو به دته هم رارسي دا د دې تو نه مخکې لکه د دې لاس وهلو د ډېر غټ قیمت ادا کړی دی او په راتلونکي وخت کې زما په خیال چې دا قیمت شاید چې دی د هغې نه هم غټ ادا کړي هغه ځکه چې دا د ترهګرۍ دغه چې کوم دی وبا دا چې کله په دې ډیورنډ کرښه راواوړېدله نو تاسو ولیدل چې دلته یې څومره تباهي وکړه اویا زره خلک په هغې کې په حق ورسېدل او په هغې اویا زرو کې تقریبا څه خواوشا په ۴۵ زره د قبایلي علاقې وو د نور تقریبا اکثریت په دې کې د پښتونخوا و نو دونه وینه تویه شوه خو دې ځلې به دا وینه په پښتونخوا نه ودرېږي دا به راځي د پاکستان ګوټ ګوټ ته دا کم خطرناکه لوبه چې دې وکړه او دویمه غټه خبره دا چې د دې ترهګرۍ د مخنیوي دپاره خو تر اوسه پوره کولیشن سپورټ یو شرط و بل شرط و ډالر راتل د ډالرو دپاره یو ماحول جوړ و زمانه کې خیال چې اوس په ده سره څوک مرسته هم کوي نو داسې په تش لاس پاکستان ریاست په د دې ټول چې ته کوم په خپله په دغې په جوړولو کې دا خپل هم یو ډېر غټ کردار دی زما په خیال یو ډېر داسې خوفناک غوندې ماحول په راتلونکي وخت کې مونږ وینو د یو ډېر خوفناک غوندې تصویر وینو په د راتلونکي وخت کې د ملک حرام د ټولې خطې دپاره هم مونږ به ګورو چې مثال په کومه طریقې سره کوی شو چې مثال د دې طوفان نه د خپل قوم وژغورو جو قومی ریاستی ادارے ہیں سمیت فوج کے سخت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ کیا اسٹانس ہوگا کس طریقے سے آپ دیکھیے جی ہم نے اس منشور میں کہہ دیا ہے کہ بھائی پاکستان GHQ کی ایک کالونی بن چکی ہے اور ہم نے اس کالونی کو وہاں سے آزاد کرنا ہے اور وہ اس آزادی کے حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ایک سیاسی تحریک کی ضرورت ہے اور فوج کا جو بھی کردار یہاں پر ہم نے منشور میں بھی وہ لکھا ہوا ہے اور میرے خیال میں اپنے پریس کانفرنس میں بھی اس کا اظہار کیا ہے چاہے پاکستانی جرنیلوں کے جو ایڈوینچرزم ہے وار ایڈوینچرزم ہے افغانستان میں یا جو پاکستان کی پوری ریاست پر وہ قابض ہو چکے ہیں پورے پارلیمان پہ قابض ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے تابع بنایا ہوا ہے عدلیہ کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام اداروں کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ملک ایک گیریزن بن چکا ہے GHQ کا ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے تو اس کو وہاں سے آزادی دلانے کے لیے جو بھی تجدید ہوگی اس پر تنقید بھی ہوگی برملا ہوگی ابھی بھی کر رہے ہیں اور جلد سے جلوس بھی ہوگا پریس کانفرنس بھی ہوگا جو بھی پاسبل وے ہوگا تنقید ضرور ہوگی
देखिए जी, पहले तो उनका जो सवाल था मंजूर पश्तीन, तो ज़ाहिर बात है वो एक गैर पार्लिमानी तहरीक का सरबराह है। अली वज़ीर जहाँ तक मसला है फ़िलहाल वो जेल में है। ये प्रोसेस शुरू करने से पहले भी हम उनसे काफ़ी दफ़ा इस पर तबादला ख्याल हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि इस ज़रूरत थी है और रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अली वज़ीर की का जेल में होना ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह वो इंटरनल सिक्योरिटी में हुई, उसमें जिस खदशात का इजहार हुआ, जो डायलॉग हुआ सियासी क़यादत और मिलिट्री दरमियान, और उसके बाद अली वज़ीर अभी तक उसकी तारीख नहीं लग रही। अली वज़ीर 3 महीने तक सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहा था कि उसकी बेल सिंध हाई कोर्ट में सुनी जा चुकी थी, लेकिन वो बेल का फैसला नहीं कर पा रहे थे। उसे पता नहीं कितने महीने उसके सुप्रीम कोर्ट में हो चुके हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में हमारी जो हाइब्रिड निजीम से भी बढ़कर ये तो मतलब मार्शल प्लस का जो माहौल हम देख रहे हैं, तो ये उसकी एक निशानी है कि एक सियासी वर्कर जिसको सिर्फ तकरीर करने की पादाश में उन्होंने 9 महीने से पिछले जेल में रखा हुआ है, और वो कोई केस आप खुद अंदाजा लगा ले कि तकरीर का केस है, सिर्फ एक तकरीर करने पर उसको 9 महीने तक जेल में रखा हुआ है। तो वो ये तहरीक जिस तरह मुनज़्ज़म होगी, साथ ही साथ उनके लिए रिहाई के लिए भी आवाज उठाएगी, और पहले भी उठाती रही है। और हनीफ पश्तीन हमारे और साथी हैं, वो भी तकरीबन उसके तो 2-2.5 साल तकरीबन हो गए हैं कि वो हमारे साथी जेल, उसको भी एक बहुत बेबुनियाद केस में जेल में डाला गया है, और वो ट्रायल है कि ना शुरू हो रहा है ना ख़त्म हो रहा है। तो ये इस तरह के जो फेक केसेस है, इसके खिलाफ भी हर फोरम पर हम आवाज़ उठाते रहेंगे, और हमने आवाज़ उठाई भी, और इंशाल्लाह आइंदा भी काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से उठाते रहेंगे। अच्छा, बाकी जो आपने ANP की बात की, देखिए वो तो एक बुनियादी तौर पर यह बात दुरुस्त इसलिए नहीं है कि यहाँ पर मुज़म्मिल हमारे साथी जो है यहाँ पर अहमद जान साहब है, इनका ताल्लुक हारून बाज़ई है, इनका ताल्लुक ANP से नहीं था। बुनियादी तौर पर इनका बैकग्राउंड ANP का नहीं था। और भी हमारे मरकजी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में अक्सर लोग जो हैं वो पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी या पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में रह चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि मतलब ये और ये आप देखेंगे, मैंने शुरू में भी बात की कि एक तो पहला सवाल भी इसी तरीके से हुआ था कि जब वो मौजूद है, और उनकी भी मिले जुले तकरीबन इसी तरीके मंशूर है। मसला बुनियादी सिर्फ ये है कि हम नहीं देख रहे हैं कि मिसाल इस वक्त मौजूदा वक्त में एक ऐसी सियासी तंजीम या ऐसी सियासी तहरीक, ऐसी सियासी पार्टी मौजूद हो जो कि एक प्योरली जमहूरी बुनियाद पर उसकी तंजीम साजी हुई हो, और वो उसकी जो लीडरशिप का इंतखाब है वो भी प्योरली जमहूरी बुनियादों पर हुआ हो, और उससे भी बढ़कर लीडरशिप के इंतखाब से भी बढ़कर उसमें फैसला साजी का जो अमल है वो प्योर जमहूरी बुनियादों पर हुआ हो। दूसरी तरफ लिखने में तो जाहिर बात है तमाम सियासी जमातों के पास है, उस पर अमली तौर पर अमल पैरा कितने हद तक है वो सियासी कुव्वतें, उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता। हम जो कुछ करेंगे अपनी बात करूंगा, और वो जो कुछ करेंगे अमल से साबित करेंगे, और जब अमल करेंगे तो फिर कौम भी देखेगी, दुनिया भी देखेगी, और वो फिर सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। अगर आप एजेंडे को देखें तो इसमें नाराजगी और इख्तिलाफ नजर आ रहे हैं, इसे नाराजगी के बायस काला रंग कर दिया। ये एजेंडे का जो मकसद है हमारा, ये जो हर तरफ अंधेरा है आजकल मौजूदा, मैं आपको हर तरफ जो अंधेरा है, अंधेरे से आगे तरक्की और इनकलाब तरफ, ये इसका बुनियादी मकसद है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।